بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دنن په محاضره کې به ان شاء الله تعالی پر در مختار باندې چې کوم مشهور شروح حواشي لیکل سوي دي شل 25 تعداد رسیږي تقریبا هغه به ذکر کوو ان شاء الله تعالی. مخکې موږ ویلو چې پر خلاصه الکیدانی باندې به مختصر کلام کوو. خلاصه الکیدانی کتاب چې مشهور کتاب دی په عربي، فارسی، اردو، پښتو کې شروح حواشي ور باندې لیکل سوي دي. دا چې زموږ د محققینو علماو نظر و رایه د دغه کتاب په باره کې څه ده که به نورو کتابو کې و دغه کتاب ته حوالې ورکول سوي وي یا نفس دغه کتاب دی یا د کتاب شرح ده، نو هغه چې په تنقیدي نظر باندې مطالعه کیږي هغه د علماو رایه و نظر به موږ ان شاء الله تعالی ذکر کوو. علامه عبدالحی لکنوی رحمه الله د خلاصة الکیدانی په باره کې فرمایي چې دا کتاب د لطف الله نصفي و طرف ته منسوب کتاب دی، اگر چې په بعضې شعرو کې مشهوره دی لیکن تر اوسه د مصنف حالات معلوم نه دي چې دا مصنف څوک دی، د کومې درجې عالم دی، آیا په هغه مصنفینو کې دی چې تصانیف مستند معتمد بلل کیږي او که په هغه مصنفینو کې دی چې تصانیف غیر معتمد بلل کیږي. به هر حال په دغه خلاصة الکیدانی کتاب کې چې کوم احادیث و روایات غیر مستند احادیث پکستا، غیر مبتبه اقوال، منکر مرجوح اقوال مصنف پکې ذکر کړي دي. او شاه صاحب رحمه الله، علامه محمد انور شاه صاحب کشمیری رحمه الله عرفي شذی کې فرمایي چې مولا علی کاری رحمه الله په بعض رسایلو کې لیکلي دي کچېرې دا حدیث نه ولای چې د مؤمنانو په باره کې تاسو حسن ځوان ساتي، نو د خلاصة الکیدانی د مصنف تکفیر به ما کړی وای. دا په باب ما جاء في الاشاره بالتشهد په دغه کې او در دغه بحث لاندې د خلاصة الکیدانی د مصنف حالات شاه صاحب رحمه الله فرمایي چې موږ ته معلوم نه دي چې دا معتبر که غیر معتبر. حالات د مصنف، سوانح د مصنف نه معلومیږي. به هر حال پر دا کتاب باندې نن سبا د الجوهر الکلی په نامه سره چې کومه شرح ده د شیخ علامه عبدالغنی نابلسی رحمه الله، نو د هغه شرح کې چې د خلاصة الکیدانی مصنف کوم غیر مستند روایات و مسائل و مرجوح اقوال، منکر اقوال ذکر کړي دي، هغه بیا په دغه کتاب کې نشاندهی علامه عبدالغنی نابلسی رحمه الله کوي او پر هغه باندې نقد کوي. د خلاصة الکیدانی کوم شروح چې دی لکه د علامه رکن الدین سندي رحمه الله شرح ده ور باندې په 940 هجري کې وفات شوی دی مصنف، او شیخ فیض الحسن حسینی رحمه الله په 1150 هجري کې وفات شوی دی. شرح ور باندې لیکل د شرح خلاصة الکیدانی په نامه سره. شیخ محمد عابد نقشبندی لاهوري رحمه الله مفصله شرح ور باندې لیکل ده چې دا په شروح کې مفصله شرح بلل کیږي د شرح بسيط په نامه سره پر خلاصة الکیدانی باندې. د نصر الله ابن محمد خویشکی رحمه الله شرح په فارسی کې په 1299 هجري کې مصنف وفات شوی دی، په فارسی زبان کې شرح ده ور باندې. د شیخ بدرالدین ابن شیخ ابراهیم سمرقندی رحمه الله شرح ده د معراج المؤمنین په نامه سره په اهل علیین په دا نامه سره پر خلاصة الکیدانی. د علامه محمد امین قاسمی رحمه الله شرح ده او د علامه محمد حسن رحمه الله شرح ده پر خلاصة الکیدانی باندې. دا و شروح مش ذکر کو ورنه نور په اردو کې پښتو کې مر باندې لیکل شوی او دا د شیخ علامه عبدالغنی نابلسی رحمه الله د شرح سره کتل کیږي چې د هغه روایات او اقوال نشاندهی پکې ملاوي چې هغه غیر مستند مرجوح منکر روایات او اقوال. او پر در مختار باندې شروح حواشی زیات لیکل شوی دي چې موږ ذکر کوو. دغه شروح حواشی څخه علامه ابن عابدین رحمه الله په خپل مشهور کتاب حاشیه ابن عابدین یا رد محتار چې موږ ورته وایو دغه کتاب کې استفاده ډیره ځینې کړې دغه شروح حواشی څخه چې بعضې په دغه کې مکمل، بعضې داسې دي چې تر یو کتاب الصلات یا کتاب النکاح یا کتاب الریابه یا بل باب و کتاب پرې لیکل شوی خو مصنف وفات شوی دی، پر شوی نه ده او چاپ شوی نه دی یا په نور کتابخانو کې په نور ځایو کې ملاویږي. دا چې په ترکیه کې کوم کتابخانې دي او هلته مخطوطات پراته دي زیات، د هغه څخه علاوه دا پر در مختار باندې شل 25 شروح حواشي ور باندې لیکل شوي دي لکه مفاتح الاسرار ولوائح الافکار. دا شرح ده پر در مختار د علامه عبدالرزاق ابن عبدالرزاق دمشقي رحمه الله چې په 1188 هجري کې وفات شوی دی مصنف،
اگر چې دا تر کتاب الصلات لږ صدر کتاب نکاح پر لیکل شوی ده مشهوره شرح ده ورباندې او د قرة الانظار په نامه سره بله شرح ده پر در مختار د علامه محمد ابن عبدالقادر سندي المدني رحمه الله په 1149 هجري کې وفات شوی دی مصنف. تر کتاب الربا پر لیکل شوی ده. یا حاشیه پر در مختار د علامه شیخ سید امین ابن سید حسن المیر غنی الفقيه الحنفي دا په 1161 هجري کې مصنف وفات شوی دی. د دلائل الاسرار على الدر المختار په نامه سره بله شرح ده. دا د شیخ خلیل ابن محمد ابن ابراهیم الدمشقي رحمه الله چې په 1116 هجري کې وفات شوی په 558 صفحاتو کې ده. او بله حاشیه ده پر در مختار باندې د شیخ علامه ابي الحسن سندي الصغير په 1108 هجري کې وفات شوی دی. حاشیه پر در مختار باندې لري. او بله حاشیه پر در مختار د شیخ ابراهیم ابن مصطفی رحمه الله چې په 1190 هجري کې وفات شوی دی. د تحفة الاخيار په نامه حاشیه ده پر در مختار باندې. بیا پر دغه تحفة الاخيار باندې علامه ابن عابدین رحمه الله حاشیه لیکلې ده د رفع الانظار په نامه سره عما اورده الحلبي على الدر المختار. په دا نامه سره بیا پر تحفة الاخيار د علامه ابن عابدین رحمه الله حاشیه ده. پر هغه حاشیه باندې د سلك النظار على الدر المختار په نامه سره بله حاشیه ده. دا د شیخ عبدالقادر ابن صالح ابن عبدالرحمن بانقوسی رحمه الله چې په 1199 هجري کې وفات شوی. دا شرح ده پر در مختار تر کتاب الصوم پورې ده، د مکمل کتاب نه ده. او بله حاشیه پر در مختار د علامه جمال الدین محمد ابن محمد الانصاري رحمه الله چې دا د 12 قرن عالم دی تقریبا. او پر کنز الدقایق باندې هم شرح لري. علامه ابن عابدین رحمه الله کله کله پر د حاشیه ابن عابدین کې فرمایي چې بعضی محشین چې ذکر کوي دغه کتاب حاشیه د پر در مختار د علامه جمال الدین رحمه الله ته اشاره. او حاشیه پر در مختار د شیخ مصطفی زین الدین الایوبی چې الشهیر بالرحمتي مشهوره په رحمتي سره دی په 1215 هجري کې وفات شوی دی. په 3 جلد کې د حاشیه د علامه ابن عابدین رحمه الله ډیره حوالی ورکوي اگر چې مکمله نه ده. نخبة الابکار على الدر المختار دا د محمد ابن عبدالقادر الانصاري المدني رحمه الله په 12 قرن عالم ابن عابدین رحمه الله ډیر حوالی ورکوي. او په حاشیه المدني یا کله وفي النخبه په دا نامه سره ذکر کوي په 4 جلدونو کې. د نتائج الابکار على الدر المختار په نامه سره بله حاشیه چې د شیخ محمد طاهر ابن محمد سعید رحمه الله په 1213 هجري کې وفات شوی مصنف. او دغه مصنف د نتائج الافکار مصنف د در مختار پر بعضی خاص ابواب باندې جلا جلا حاشیه حواشم لري. لکه د ضیاء الابصار په نامه سره پر مناسکو د در مختار باندې حاشیه ده. پر بیوع او صوم کتاب الصوم کتاب الدعوه باندې حواشی لري. او د حاشیه التحتاوی په نامه سره چې مشهوره د ډیره مقبوله مشهوره حاشیه ده په د در مختار په شروح حواشی کې دا ډیره مشهوره ده. دا د علامه احمد ابن محمد ابن اسماعیل التحتاوی رحمه الله چې په 1201 هجري کې وفات شوی دی مصنف. او دا رقم د تعالی کل انوار په نامه سره چې دا پر در مختار باندې د شیخ عبدالمولا ابن عبدالله الدمیاتی چې دا د شیخ سید احمد التحتاوی رحمه الله شاگرد دی. دا بل تعلیق دی. او حاشیه د علامه ابن عابدین رحمه الله چې مشهوره پر د مختار سره دی. حاشیه د ابن عابدین رحمه الله چې په 1252 هجري کې علامه محمد امین ابن عمر ابن عابدین رحمه الله الحسینی وفات شوی دی. مشهوره حاشیه چې نن سبا په مذهب حنفي کې دا ډیره مشهوره ده. په دارالافطار کتابخانه کې پرته. او دغه تکمیله چې بیا زوی علامه علاءالدین شیخ علامه علاءالدین رحمه الله کړې ده چې هغه په 1406 هجري کې زوی وفات شوی دی علامه علاءالدین رحمه الله. تکمیله نن سبا جلا ملاویږي او یو ځای ورسره چاپیږي په دانو نسخو کې. تقریرات رافعی دا د شیخ عبدالقادر ابن مصطفی رافعی چې التحریر المختار على رد المحتار دا نوم دی. محمد رشید الرافعی تجرید کړی دی. او دا تحریرات استدراکات دي پر حاشیه ابن عابدین باندې. جلام په 2 جلدونو کې سته او رد محتار حاشیه ابن عابدین سره چاپیږي. زیاته استفاده په دغه التحریر المختار کې د توالع الانوار څخه کړی ده. تعلیقات پر حاشیه ابن عابدین
دا د شیخ عبدالغنی ابن احمد ابن عبدالقادر رافعی رحمه الله السیاری الفاروقی چې دا په شام کې مشهور مفتی و د فقه حنفي مشهور مفتی و. دا بیا بل تعلیقات دي د بل عالم د شیخ علامه عبدالغنی رحمه الله پر حاشیه د علامه ابن عابدین رحمه الله لکه تقریرات رافعی، او حاشیه پر در مختار رد محتار د علامه ابن عابدین رحمه الله د شیخ عبدالحکیم الافغانی رحمه الله چې په 1428 هجري کې وفات شوی دی. کشف الحقایق پر کنز الدقایق باندې شرح ده او پر متن در مختار باندې هم حاشیه سته. دا جلا دا حاشیه پر رد محتار د علامه ابن عابدین رحمه الله باندې کړی. حاشیه پر در مختار د شیخ محمد یاسین چې دا د شیخ عبدالله میر غنی رحمه الله زوی دی په مسجد حرم کې دا مدرس عالم او په 1251 هجري کې یا په 1255 هجري کې وفات شوی دی. او شرح پر در مختار د شیخ عبدالقادر رحمه الله دا بل شرح ده پر در مختار. 22 نمبر کې سراج الانوار علی الدر المختار د شیخ محمد علاءالدین رحمه الله شرح ده چې دا په 2 جلدونو کې ده د شیخ محمد علاءالدین چې د شیخ ابن عابدین رحمه الله زوی. د توالع الانوار علی الدر المختار دا د علامه شیخ محمد عابد سندي الانصاری رحمه الله چې کوم شرح ده دا ډیره مشهوره ډیره مقبوله ډیر خصوصیات لري. په 1250 هجري کې شیخ محمد عابد سندي الانصاری رحمه الله وفات شوی دی. بل شرح مشهوره منصوب و نوح افندي علامه نوح افندي ته ده چې د شرح است پر در مختار باندې، لیکن دا شرح په دغه نامه باندې پر در مختار باندې نوح افندي شرح نه لري. پر نورو کتابو یسته پر الدرر هغه پر الدرر باندې ستنو الته کله کله په اختصار سره الدر ذکر سی یا مثال په دا نامه باندې ذکر سی. بهرحال پر در مختار باندې د علامه نوح افندي شرح چې ورته منسوب ده په فیض الباری یا نورو کتابو کې د نوح افندي شرح پر در مختار باندې نسته. د دې وجه دا ده چې علامه نوح افندي په 1000 هجري کې وفات شوی دی او علامه حسکفي رحمه الله چې د در مختار څخه فارغ سو دا ولیکل سو مکمل سو په 1001 هجري کې د در مختار د تصنیف څخه علامه حسکفي رحمه الله فارغ شوی دی. نوح افندي رحمه الله دلته وفات شوی و. نو د نوح افندي رحمه الله شرح پر در مختار باندې مشهوره ده منسوب ده ورته په کتابو کې، لیکن ور باندې نسته. د کشف الاسرار په نامه باندې بیا نن سبا په اردو کې ترجمه شوې ده. دا شرح هم د ترجمه هم د در مختار مفتی محمد ظفیر الدین مفتاحي په اردو کې او په 12 جلدونو کې نن سبا د شامی چې ورته وایي یا حاشیه ابن عابدین رد محتار د نن سبا ترجمه شوی هم ده په اردو کې. ضیاء المصنفین ادارې والا ترجمه کړې ده اردو ته، ضیاء القرآن والا پسې چاپ کړې ده په 12 جلدونو کې ده. دا چند شروح حواشی چې تقریبا تعداد یې 25 رسیږي. موږ ذکر کو پر در مختار باندې چې خاص کر هغه مخکې چې ذکر سو د اردو څخه علاوه علامه ابن عابدین رحمه الله دغه شروح حواشی څخه زیاته استفاده کړې ده. او بل دا خبره پکې مهمه و چې د علامه نوح افندي و طرف ته کوم شرح منسوب ده په د در مختار شرح هغه صحوه ده د په دا نامه باندې شرح نسته د علامه نوح افندي. او په نن سبا چې کومه نوې نسخه راغلې ده د شامی یا حاشیه ابن عابدین چې هغه ښه تحقیق او تعلیق ور باندې شوی دی په کتابخانو کې په ډیرو جلدونو پاکستاني طبعه هم شته، په بیروتي طبعه کې په 12 جلدونو کې 6 جلدونو ته زیات حواله ورکول کېږي. د پخواني 6 جلدونو ته یا 12 جلدونو ته د اردو په تاواو کې